مدینه منوره خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره مسکن وګرځول د همیشه د پاره. مدینه منوره ته د خوشاله لباس واغوستو شو. کعبه شریفه ته چې موږ ګورو نو تور غلاف په چا پیر دی، تور ساده په سر کړل کعبه شریفه. مدینه منوره باندې چې نظر ولګی کا گنبد خضرا خپل خشته شین مزیدار گنبد د کعبه شریفه د تور رنگ هم ډېر مبارک دی، ډېر خشته ښکاري او ډېر ښکلی مبارک رنگ دی. او د مدینه منوره د خشته گنبد د شین رنگ دام ډېر مبارک دی. خو دا گنبد مبارک په ابتدا کې شین نو دا اول سپینو وروسته بیا شین رنګ ورته ملو شوی دی. د عاشقانو خپل اندازي هغه یو عاشق وایي مکې مکرمې تور لباس واچولو ځکه چې پیغمبر علیه السلام ته جدا شو. پیغمبر علیه السلام مکې معظمې نه لاړو، په کعبې شریفې تورې جامې واچولې د غم نه. مدینې منورې ته لاړو، ګنبد شریف شنې جامې واچولې، د خوشحالۍ لباس یې واچولو. مکه مکرمه کې چې موږ ګورو کعبې شریفې کې ناوه لګېدلې ده، میزاب رحمت ورته ویل کېږي، ترناله د کعبې شریفې. دې تصویرونو کې ښکاري خشته مبارکه ناوه. هغه ناوې ته چې موږ وګورو نو د هغه ناوې مخ هغه مدینې منورې طرف ته دی. یعنې کعبه شریفه دې ټولو ظاهرینو ته حج ته چې څوک ځي عمرې ته څوک ځي دې ټولو ته دا تعلیم ورکوي که د خدای رضا غواړئ، د دواړو جهانو کامیابي غواړئ، خپل خدای خوشحالول غواړئ، نو د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي کوم چې په مدینه منوره کې دی. نو د کعبې شریفې دغه ناوه چې دا ګویا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع د محبت یو ساین بورډ دی. یو سړی په لاره باندې روان وي، ډاکټر کلینیک کوم ځای کې دی، هسپتال کوم ځای کې دی، نو داسې بورډونه ځای په ځای لګېدلي او د تیر یا د غشي هغه نشان یې ورکړي، داسې به لاړ شي، بیا به داسې تاو شي، بیا به داسې لاړ شي، هلته به ورسي. کعبې شریفې نشان لګولی دی چې کامیابي غواړي په دواړو جهانه کې، هغه به څنګه حاصلېږي؟ هغه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په تابعدارۍ کې حاصلېږي. د مدني جانان غلامي به اختیاروئ نو هله به تاسو کامیابېږئ. د کعبې شریفې د عظمت نه به تاسو هله خبرېږئ چې نسبت جوړ کړئ د مدینې منورې د جانان صلی الله علیه وسلم سره.